غصه انسان ته ولې ورځي؟ نو دې علماو مختلف طریقې بیان کړي دي. اوله طریقه د غصې والا دا بیان کړې ده چې کوم انسان کې تکبر وي، څه شی وي، نو هغه انسان ته غصه ورځي. انا ربکم الاعلى، داسې شعور د باز تکبر سره دا د موږ بچ کی ټول. بل خبره ده چې دا غصه انسان ته د عجب په وجه باندې ورځي. مطلب چې ته خپل ځان یاره دی به ما ته داسې خبره کوي، ته یې ما نه پېژنې، زه د چا زوی یم، ته یې ما نه پېژنې زه څوک یم، دلته به زه خپل ځان وښیم، زه به داسې وکړم، زه به داسې. دا خبرې چې کله انسان کې وي که نه هغه خپل انانیت چې وي پکې، تکبر عجب وي پکې، نو دې په وجه باندې انسان ته څه ورځي؟ غصه ورځي. درېیمه خبره دا غصې والا چې انسان چې بل چا سره مذاق کوي، تا پرې ما مذاق وکړی، تا ما پرې مذاق وکړی، په دې مذاق کې یو بل ته څه ورشي؟ غصه ورشي. نو انسان ته پکار ده چې هر وخت مذاق هم نه کوي، خپل طریقې. څلورمه دا خبره چې کله یو انسان په بل انسان باندې تنقید وکړي، تنقید خو بیا خپلې طریقې دي که نه، یو انسان غلطه خبره وکړه نو هغې بیا څه شی دي؟ هر چا ته دا اختیار نه ده چې بیا انسان باندې ډایرکټ روک ټوک وکړي. تنقید سره انسان ته غصه ورځي. پنځمه دا خبره چې تمې په وجه باندې انسان ته غصه ورځي، چې چا په زړه کې کوټ کوټ کر تمه بره وي، تمه وي په زړه کې، نو دغه انسان ته څه ورځي؟ غصه ورځي. د په زړه کې دا تمه وي چې یاره زه خو به 2 کپه چای څښم، دا په زړه کې تمه ده، زه به چې کوم دا نن ډېر وږی، نن به زه 3 روټۍ خورم. نو بیا که زه ته هلته یو 3 روټو په ځای باندې 2 روټۍ میلاو شوې، 2 کپو چای په ځای باندې 1 کپ چای میلاو شوه، نو بیا څه شی سي؟ بیا انسان ته څه ورځي؟ غصه ورځي. او دغه رنګې د غصې یو بل سبب ده، هغه د حسد. چا په زړه کې چې حسد وي، حسد وي، انسان ته څه ورځي؟ غصه ورځي. حسد مقصد ده چې ته د بل چا په ترقي باندې خفه شي، د بل چا په ګټې خفه شي، د بل چا په حسن خفه شي، د بل چا بیان باندې خفه شي، د بل چا ګاډي باندې خفه کېږي. نو مقصد دا ده چې رشته داران به دې وي که نه، او دی به په کور کې کار شروع کړي، ګیټ په ولګوي، نو تا ته به هسې خامخا غوسه ځي، داسې وي که نه. ځکه چې تا په زړه کې حسد ده، یاره ګیټ ته ولګولی، اوس څه وشو چې ګیټ یې ولګولی، بیټک یې جوړ کړی، کوم داسې قیامت الله رب عزت یې بس نوره ورکړي. ګاډی یې واخیستی، اوس دا چا ته پته یې نشته، موټرسایکل یې نوی اخیستی، دا ځان ښکاره کوي، ځان ښکاره کوي، څه ښکاره کوي، بس موټرسایکل یې اخیستی ده، یو کوټه یې جوړه کړی، بیټک یې جوړ. دا اصل کې د تا کې بیماري ده، ده کې بیماري نشته. تا په زړه کې که حسد نه وي، به تا ته غوسه نه درتله. د دې غوسې اسباب